د پخوا زمانې کیسه ده چې د غرونو په منځ کې یو وړوکی شانتی کلی و. د کلي کورونه د خټو او د لرګو جوړ شوي وو. سهار به د چرت بانګ اورېدل کېدو. ښځو به د کوهي نه اوبه راوړلې او ماشومانو به په کوڅو کې لوبې کولې. خو په دې کلي کې یو عجیبه خبره مشهوره وه. د کلي په غاړه کې یو غټ شین ځنګل و. خلکو به ویل چې په دې ځنګل کې یو جادویي دروازه ده. داسې دروازه چې یوازې د نیک زړه انسان دپاره کولاویږي. ویل کېدل چې تر هغې شاته خزانه پټه ده، خو تر اوسه پورې هیچا نه ده موندلې. په دغه کلي کې یو احمد نومې هلک اوسېدو چې ډېر زیات نیک او غریب و. د احمد پلار څو کاله مخکې وفات شوی و او دی به د خپلې بیمارې مور سره په کور کې اوسېدو. احمد به هره ورځ د نور ختو نه مخکې ځنګل ته تو، لرګي به یې راوړل او بازار کې به یې خرڅول او په دغه پیسو باندې به یې د کور خرچه چلوله. او د غربت باوجود به هم د احمد په مخ باندې هر وخت یې خوشحالي وه. هغه به د مشرانو ډېر زیات قدر کوو او د ماشومانو به یې خیال ساته. بعضې ماشومانو به د هغه مذاق وړاوه او ویل به چې نیکۍ باندې خزانه نه میلاوي. خو احمد به ورته ویل در ټولو نه غټه خزانه خو د زړه خوشحالي ده. یوه ورځ احمد د معمول مطابق ځنګل ته روان و. لرګي یې راټولول چې ناڅاپه یې د لرې نه یو رڼا ولیده او ویرېدو. احمد د رڼا طرف ته ور روان شو او څه ګوري چې د ونو په منځ کې یو زړه او ډېره غټه دروازه ده او په دروازه باندې لیکلي و نیکیکا دروازه. احمد دروازې ته حیران ګوري او سوچ کې دا جوړې د جادو هغه دروازه ده. په دغه وخت کې د ده هغه درې ملګري هم راورسېد چې به د ده مذاق وړاوه. هغوی هم دا دروازه وویني او سلیم ووایي دا جوړې د خزانې دروازه ده، راځه چې کولاویک. دی په دروازه باندې زورونه وکړي، په کاڼو باندې اوري، په لرګو یې ووهي، خو دروازه ذره هم ونه خوځي. چې دروازه کولاو نه شي نو سلیم ډېر زیات غوسه شي او ووایي دا اسې درو خبره ده، د جادو دروازه نشته دی، اسې خبره ده. احمد یو سیر ته ولاړو خو دروازې ته یې په اور سره کتل او بیا په مزه دروازې ته نږدې شو او په دروازې لاس کېښودو او سترګې بندې کړې او دا دعا یې وکړله چې یا الله که چېرې ما د چا په صفا نیت سره مدد کړی وي نو زما د مور د علاج دپاره دا دروازه کوله وکړئ. لږ ساعت پس دروازه وچمکېده او په هوا کې خوشبو خوره شوه او دروازه په مزه کولاو شوه. د سلیم ملګري ډېر حیران پاتې شو چې دا څنګه ممکنه ده. د دروازې نه دننه یو اوږد سورنګ و او پکې ګیر چاپېره ډېره ښکلې رڼا وه. احمد دننه داخل شو او د هغه په زړه کې هیڅ یاره نه وه بلکې سکون و. د سورنګ په آخره کې د لرګي یو صندوق پروت و. احمد په مزه صندوق کولاو کو. په هغې کې د سپینو زرو سکې وې او یو چمکدار کاغذ و. په کاغذ باندې لیکلي و چې د ټولو نه لویه خزانه صفا نیت دی. څوک چې نور خلکو ته اساني پیدا کوي الله تعالی هغه ته هره لاره کولاوښي. احمد چې څنګه سکې راواغستلې نو هغه په سرو زرو کې بدلې شوې. احمد خزانه راواغستله او بهر ته راغی او دروازه په خپله باندې بنده شوه. سلیم او د هغه ملګري ډېر زیات ملامته وو او وی مونږ خو چاته هم د چا مدد نه دی کړی. د خیر دی اوس هم ستلې راغلی نه دی. په دغه پیسو باندې احمد د خپل مور ډېر ښکلی علاج وکړو او مور یې څو ورځې پس صحتیابه شوه. بچې دا دومره پیسې کوم ځای کې وې تا سره؟ دا د خزانې په دروازه کې وې ماته میلاو شوې وې. احمد دا پیسې واخیستلې او د خیر ښېګړې کارونه یې پرې وکړل او په غریبانو باندې تقسیم کړې. او په کلي کې یو کویو کلستو او یتیمانانو له کپړې واغستې او د جومات دیوال یې پې سم کو او د کلي خلک او ماشومان ډېر زیات خوشحاله شو. سلیم او د هغه ملګرو د احمد نه معافي وغوښتله او د آینده دپاره د ښو کارونو کولو وعده یې وکړه. ډېر کلونه تېر شو خو بیا چا د جادو دروازه ونه لیده. جوړې هغه غیبه شوې ده.
احمد لوی شو او خلکو به د هغه ډېر زیات قدر کوه. خلکو ویل چې مال دولت تر ټولو نالویه خزانه نه ده، بلکې لویه خزانه نیکي ده.